په مدرسه شیخ زکریا سورا کې د ختم القرآن او دستاربندۍ په سلسله کې د یو تقریب تابع شوې وه. د محتمم مدرسه مولانا مجیب الرحمن حقانی په صدارت کې د راجوړ تقریب مشر میلمه مولانا مفتی ندیم وو. په تقریب کې مولانا سید الرحمن حقانی، د وفاق المدارس بنیر کوارډینیټر مولانا عبدالحکیم، مولانا انور خان حقانی، د کلی علاقې علماو، ناظم مندن نصیب خان، سیاسي سماجی خلکو، والدینو، ماشومانو ګډون کړی وو. په تقریب کې مولانا عبدالحکیم شپږ 50 ماشومانو ته په حفظ، ترجمه او ناظره قرآن ختم کو. راغلي والدینو په ختم القرآن خپلو ماشومانو ته د ګلونو خارونه واچول او د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. تقریب ته مولانا مفتی ندیم، مولانا سید الرحمن حقانی، مولانا عبدالحکیم، مولانا مجیب الرحمن حقانی، مولانا انور خان حقانی او مولانا فرید الحق خطابونه وکړل. مقررینو د قرآن او حدیث په رڼا کې د مدرسو په اهمیت او ضرورت رڼا واچوله او د قرآن په عظمت یې تفصیلي خبرې وکړې. د تقریب وروسته میډیا سره د خبرو په وخت مولانا مجیب الرحمن حقانی وویل چې موږ دا مدرسه په کال 2000 کې سٹارټ کړې او فلحال پکې 950 ماشومان د دینی علومو تنده سړوي. هغوی وویل چې په وقف شوې 2 کناله ځمکه آباده دې مدرسه کې د تعمیر کار روان دی، خو د مالی مشکلاتو په وجه کار په دمه کیږي. هغوی وویل چې ان شاء الله د عوامو په تعاون به د روان کال نه د مسافرو طالب علمانو د پاره کلاسونه سٹارټ کوو، خو د هغې د پاره د بلډینګ ضرورت دی. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې موږ سره په دې کار خیر کې امداد وکړي چې دا بلډینګ زر تر زره مکمل شي او زموږ کلاسونه سٹارټ شي. د دې مدرسې اسم ګرامي د دې مدرسې نوم هغه د شیخ زکریا رحمه الله په نوم باندې دی. شیخ زکریا الله جل جلاله د تمام انسانیت د خلقو دپاره د خیر او د هدایت ذریعه ګرځولې ده او نن دا مدرسه هم ستاسو د بچو د قرآن د زده کولو، ستاسو د بچو د قرآن د یادولو، ستاسو په علاقې کې د دین د استقامت او د دین د استحکام دپاره خدای پاک دا مدرسه ذریعه ګرځولې ده. الله دې دا مدرسې ته نور هم قبولیت نصیب کړي. داوی تعلق کول دي علماء حق باندې او بد اعتماد کول او ورزنه کول دي. دوم طرف ته تاسو وګورئ داوی مقابله زمون حکومتونه نه کوي، داوی مقابله زمون حکمرانان نه کوي، داوی مقابله اندغه اهل حق علماء اندغه مدرسو جماعتون والا کوي چې یقینا داوی سره وسایل اسباب نشته لري، داوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته لري، داوی سره میډیا نشته لري. لیکن من که تاسو وګورئ الحمدلله دلته اسلام موجود دی، دلته قرآن موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانوونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بېللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز. د قرآن لوی اعجاز دی. ازادۍ ده کې د دا ماشومان زما مخې ته کوم ناست دی نو دا زما دپاره یو لوی ګلونه دی. عالمان زما دپاره د سر تاج. عالم زما ډېر خوښ دی. په عالم رحمتونه ورېږي. عالم او متعلم دپاره میان سوالونه کوي. عالم او متعلم دپاره په مخ د ځمکه د یو هوش سوالونه کوي. او زمونږ او ستاسو دپاره د فخر مقام ځکه دی چې مونږ د الله یو لوی کتاب چې وجاهد به جهادا کبیرا د قرآن په ذریعه سره به د جهاد کې غټ جهاد غوره جهاد هغه قرآن درس دی. غوره جهاد قرآن په ناظره ویل ماشومانو ته، قرآن په ترجمه ویل ماشومانو ته، قرآن په تلاوت ویلو او ماشومانو ته، قرآن په حفظ ویل ماشومانو ته. دا د ټولو نه غټ جهاد دی. کله چې بنده الله طرف ته شکر راولي نو دته رکاوټ مخې ته راځي، ظاهري رکاوټ هم راشي او روحاني رکاوټ هم راشي. ظاهري رکاوټ د دنیا هغه دی چې انسان مخې ته به دشمن جوړ شي، ورور عزیز به دشمن شي، چونګاوڼ به دشمن شي
او ورسره به حسد پیدا شي بل طرف ته شیطان هم ستا په ایمان حمله کوي نفس هم په ایمان باندې حمله کوي د دې حملونو نه بچ کېدو دپاره الله کریم دا دوه سورتونه را نازل کړل جناب نبی کریم علیه السلام هم دغه دعوت شروع کړ دشمنان یې پیدا شو په یهودو کې بعض یهودو صلاح وکړه نبی کریم علیه السلام د مخې نه لرې کړو ځکه چې په بنو اسرائیل کې به پیغمبر راتلو او اوس په بنو اسماعیل کې راغی نو دا خو زمونږ بېعزتي ده راشه دا سړی د مخې نه لرې کړه نو کله به یې ورته په غوښه کې زهر ورکړو کله به یې پرې ګټې راغورځولې کله به یې ورسره نورې داسې منصوبې جوړې کړلې د نبي علیه السلام د مخې نه د لرې کولو لیکن الله کریم د خپل نبی د حفاظت ذمہ داری اخیستې وه والله یعصمک من الناس چې الله کریم به ستا د بندګانو نه حفاظت کوي نو الله کریم به حفاظت وکړو او د دشمن هغې منصوبه به کامیابه نه شوله لیکن یو ځل لبید ابن عوصام د نبي علیه السلام یو خادم هغه ته پیسې ورکړې د نبي علیه السلام څخه بهتره پیدا کړه د نبي علیه السلام بهتره پیدا کړه ګمنځ پیدا کړه او هغې کې د جادو الفاظ وې او غوټې ورکړلې په هغې کې ستنې وټاکلې او د نبي علیه السلام وجود مبارک ونیولې او بیمار شو په دنیایي معاملاتو کې به څه خلل واقع شو کار کړی نه مې دی کړی نه مې کړی مې دی البته په دیني معاملاتو کې به نبي علیه السلام باندې څه اثر رانغی ځکه چې د قرآن او د وحي د حفاظت ذمہ داري الله اخیستې وه انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون الله کریم فرمایي د قرآن حفاظت موږ کوو د دې ماشومانو په ذریعه د دې حافظانو په ذریعه دا الله پاک فوج دی دا زموږ مخې ته چې کوم دا طلبا ناست دي اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون د دې طلباو په ذریعه سره الله کریم د قرآن کریم حفاظت کوي نو د خپل نبي حفاظت هم کوو لیکن بهرحال په دغه موقع باندې د ژبې اثر وکړو او اثر وي د کلماتو د ژبې د ټکي اثر وي لکه موږ چې چاته خوږه خبره وکړو چې زموږ د مدرسې کې نن د حکومت ستربندي چې ده دا الحمدلله د دې ناظم صاحب د برکت باندې په 57 ماشومانو باندې چې دا د حفظ ناظرات ترجمه او تجوید په تمامو شعبو باندې مشتمل مشترکه 57 ماشومان د الله تعالی کلام ابتدا تر انتها پورې ورسو د ختم کوي او هر شي زموږ مدرسه ده د دې مدرسې خو موږ شروع په 2012 کې کړل خو د 2012 نه موږ د کرای په ځینو کې اوسېدل بیا په 2019 کې موږ لا 18 کې موږ لا الله تعالی دا زیرا کو چې دا په 2 کاناله باندې مشتمل دی بیا د دې آبادی لپاره زموږ د کلی بغیر چندې نه چې موږ د چانه د 20 روپے مطالبه نه کړې الحمدلله په 2020 21 22 کې چې دا ستاسو مخې دا ما پر خپل کلیوالو تقسیم کړې د 20 روپے د هر میاشتې آمد د هر میاشتې حساب د دې تمام عمارت باندې زموږ تقریبا 52,12,513 روپے لګېدلې زموږ ته راغلي 52,12,513 روپے دي او لګېدلې به زموږ 54,80,280 روپے به زموږ لګېدلې حالان کې زموږ دا مدرسه وسوم 2,67,000 روپے تقریبا نا مقروض ده د تعمیر په مت کې لیکن الحمدلله تر اوسه پورې نما زموږ مدرسې ناظم صاحب زموږ استادانو ته چانه د روپے مطالبه د جمعات چندې یا بل ځای کې نه دي کړې بس زموږ ماشومان اعمال کوي د الله نه غواړي او زموږ د الله تعالی د خپل غیب نه زموږ د کلیوالو په ذریعه سره بندوبست کی الحمدلله دا کوم اداره چې نه دا په دغه سلسله باندې روان ده 2500 ماشومان باندې مشتمل چې زموږ سره د فلحال د ناظرې د ترجمه د حفظ د تجوید د دې چې دغه کلاسونه شته ان شاء الله آینده کال کې دروځي نه پسپا دلته ان شاء الله ملګرو صلاح کړلا بالخصوص زموږ ناظم صاحب زیات اصرار کړلی چې موږ به د کلی لا سیوا پیدا ورکو د مسافر طالبانو انعقاد بدل کیږي ان شاء الله د مسافر کلاسونه هم آینده کال کې لګي ان شاء الله ټوټل تعداد اوس زموږ سره 650 تعداد دی ټوټل تقریبا اندازه نه بلحال نشته ټول زموږ د کلی بچی دي او په مدرسه کې کار پاتې د تعمیر کار نو تعمیر کار خو زموږ سره دومره پاتې چې زموږ سره د اعلان کې محل موږ په یو کانال آباد کړی دی نو دې کې زموږ د 600 ماشومان د کلاسونو لګي بیا هم د 2 کلاسونو د قاعده زموږ سره ځای نشته او د دې علاوه کوم د مسافرو بندوبست کوم دای سره موږ برا تعمیر شروع کړل پیلري وکړل لیکن هغه د بعد تقریبا 60 منسخ ضرورت ته او د 60 منسخ سره د 100 مورو سیمټ ضرورت ته چې الله تعالی د غراکین ان شاء الله مسافر د بار موږ په بر بلډینګ بل جوړو شي